کلته ناست و اکرام الله راړو لاس کې تماچه وه خو بس زما خیال کېده به ډز زما زوی وویشتو. دا چې کوم دا زوی مړ شو د څه کار کوو سبق یې وي د سبق ویلی یارېږي به نه خو که ساړه تښتېدی شو تښتې به کوم کمې لاوې د ګزار نه مضبوط ګزار به کوې خو دا دی خو په دې ولګېده چې مونږ په رشقه کې کېناستو زمونږ ذهن هغې ته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو مرګرو د پیښور های کورټ مخې ته یو ځوان زلمی الګ یاسر حیات چې د فرست ایئر سټوډنټو پرانا ورځ باندې قتل شوی دی دغه ریډ زون او های سکیورټي ایریا کې دا واقع څنګه او ولې وشوه دا ټول تفصیل او اپډیټ زموږ په دننی پروګرام کې وګورئ. څه نوم دی زما قدرګل نوم دی چې دا سار دا کوم الګ مړ دی دا تاسو دا چې زما زوی و دا څنګه دا واقع راته لګو وایي دا څنګه شوی دا دا چې داسې کار و چې زمونږ تاریخ و مونږ کچرو ته راغلي شیشن کچرو ته بس تاریخ چې زمونږ ختم شو دغه دا کوم زمونږ چې دا مخالف دي او په مونږ ناجیزه دعوه کړې وه دا فرمان الله او اکرام الله دوی هم راغلي عدالت کې پیښ شول بچي زه دوی په دې ګټ راووتل او زه د های کورټ په ګټ وړېدم مونږ تلو بس مونږ زه دوی په خپل کور ته لاړو خپل ته لاړ شو چې مونږ رشقه ودرولې وم ما رشقې سره خبره کوله او دې کې فرمان الله موټرسایکل ته ناست و اکرام الله راړو لاس کې تماچه وه خو بس زما خیال کېده به ډز زما زوی وویشتو ما دته لاس ور واچوله زه یې په تماچه په سر ووالم دا ځای به تاسو ته ښکاري بیا خو پولیس والا رامنډه کړي او سړی ونیو سره تماچې پولیس والا بوتله ستا په دې زوی باندې خو په 25 جنوري 2023 کې د دې ملزم د رور احسان الله د قتل اف ای آر شوی بیا ستا زوی پولیس نیولې زما زوی پولیس نیولې او چې بس 2 میاشتې پس پولیس والا په ضمانت را پرې خو ځکه هغه ټایم کې ستا زوی کم کلاس کې سبق وایي هغه ټایم کې زما زوی اتم کلاس کې سبق ویل او بیا دې په ضمانت شو دا بیا په ضمانت شو عمر هغه وخت کې 14 کاله او د دې 2 کالو شو بیا دې په کلی کې تاسو مقرر دی یو بل بلیدل نه مونږ خو چې په کلی کې داله خو ډیر نه وتره وتل خو لګ دی په ما باندې لار ده مونږ به یو بل سره لیدو ملاوي دوه دوی ته سر ما ډیر جرګې مورولې کې چې دا کار مونږ نه دې کړې مونږ سره کېنه مونږ سره وړ پړو کوي مړ کپړم کوم مونږ تاسو تاوان مړ ارسمنو خو دې چې دا کار چې دی په فیسبوک کې دا تصویرانو ویډیوګانو دمکانې برالي غلي او اوس وخت چې په مان د مرګ دغه خو زما زوی وشته کله چې ستاسو زوی ضمانت وشو نو بیا خو نن تاریخ بیا د څه شي نن تاریخ کې دا ټریل چې چلیدو د ټریل د پار راغلو او تاسو عدالت کې پیښ وکړه او چې موږ عدالت کې پیښ وکړه دي کسانو سره عدالت کې دنه تاسو بالکل دې سره موږ عدالت کې دنه ملاقات شو بیا چې سره ورته نو بیا دا ډزو او موږ چې په کچرو په ګټ وروتل سیشن موږ چې های کورټ په ګټ وځو اول تم را پسې رااله او دا تاسو او دی په یو محله کې مو موږ چې په یو هم محله کې زموږ چې 500 غس فاصله موږ ته بر پراته دي راخته پراته دي تاسو کوم دا زوی مړ شو د څه کار کوو سبق وي د سبق ویلې کم کلاس د هو نن سبا چې په یو لسم کې او د پاتم جمعات کې چې دی په دا وکړ تاسو خپل څه کار کوي زه چې ګورنمنت سروینټ یم او سو بچی دي نو زما چې مال د خوده سالور زامن نور دی دا وفات شو 15 زامن او سالور لوري تاسو کله دی له جرګه مرکور لګلې ورنو منل شوی نه منل جی زما بچی ته ما ځمکه پټیو ما به دا پټه خرڅوم ځکه چې په ځامنو په شوبې دي ګرځیدل چې وجنو نو دې زیبا چې څوک به د ماز وکړه رالل خلکو ته ټلیفون کو د زړه ځمکه باندې اخلي دې ما سره چې ډیر زیاتې راخښته دې زوی باندې داوا وکنه نو تاسو پړه کې خو یاره به وکنه تا دې زوی سره په لار څه خبره شوی وي زمونږه په ځل کې هوجي یاره و د خلک داسې دي چې په من غونډه کې خلک دي ځکه چې جرګه مرکه سړی نه مني نو وړ پړته کې نه حضور ور دی ظالم دی جی ما خپل ته چې زوی د ګوش فنه په کور کېږي او بدواړه بځو مړه یاريږي باندې او که ساړه تختې شو تختې به کوم کمل اوی د گزار مضبوط گزار وکي خدای دې خو په دې ولګي چې موږ پرشکه کې کېناستو زموږ ذهن هغه ته او دې په موټرسایکل لاله به یو موټرسایکل راو دا انګره بس ما چې دا ویل په ما چې شاته قتل بس بیا د درې سره ډزونه کړیو بس بیا خو ما ګروان نه ونیو د لاس نه تماچا مې ته غشته په تماچو والے مېلولم د مېلوله خو بیا خو پولیس ولا رامنډه کې د تماچې لاسې ته ونیو دا چې کم کس دی دا هوست پولیس نیولې ده کنه نو څه تاسو غنټه د سزا ملو شي نو موږ خدا دغه چې حکومت نه دغه توقع لري چې سزا ملو شي چې زما لاس کې زما به وشته دي دا کار نه کې چې موږ کړم نو موږ ور جرګه مورو لیکه چې خیر راشي ته په موږ ثبوت کا په عدالت کې کراوي ثبوت کې په کلی وطن کې موږ ساغر سمونو خو دې ما سره چې خبره نه کینې اصل تاسو سره کیو چې دلته مطلب دی بداسه حرکتو کی تاسو سره اصل راوړې و نه چې موږ اصل نه وروړو موږ داسې راغلو موږ خو بس عدالت کړسه چلے عدالت حکومت څه فیصلو کې غسی وي قانون مرګرو د پیښور های کورټ مخې ته چې کوم د فرست ایئر الګ قتل شوی یاسر حیات
پولیس وینا دا چې داغه د قتل په کیس کې هغه اکرام الله نومي ملزم نیولې دي او داغه نه 30 بور تماچه ریکور کړی دا او هغه موقع نه چې کم دی و خولونه برآمد شوی دي د پولیس وینا دا چې دی ملزم په خپل بیان کې جرم منلې دي او هغه ویلي دي چې یاره د یاسر حیات په 23 جنوري 2023 کې د ضرور احسان الله قتل کړي او بیا د ملزم پولیس نیولې خو بیا چې کله عدالت پرې خو سنو دی چې بدل بت عالم او د دې ورځې ما ډیر زیات انتظار کړو چې کله به دا ورځ راځي او زه به د خپل روډ د قتل بدله عالم او یاسر حیات به قتل کوم پولیس وی هغه خپل جرم منلې دی هغه نه چې کومه تماچری کور شوی دا نو هغه باره کې هغه ویلي دي چې کله د عدالت ته پیښې لته تماچې د جمع کړي و چې کله واپس راوته تماچې را واغښت او دا فایر په کو او دا تماچه د پولیس وینا دا چې د دې لایسنس هم شته پولیس وی د خپل جرم منلې دی او د دنه مزید تفتیش روان دی په دې کیس کې کدی نه مخکې څه اپډیټس راتل نو به زه تاسو سره ضرور شیر کوم ګرانو مرګرو د کچرو او د عدالتونو په احاطه کې یا بهر د سابقه دشمنیانو په وجه باندې د قتل مقاتله دا نوې خبره نه ده خو اوسه پورې پولیس داسې ارینجمنټس او نکړل چې د دې واقعاتو دا سلسله ختم شي الله دې باقی خیر پیښ